منګه صرف خر حلال کو وی ارزانه غوښه ده وي یو سړي خر اوچت کړی دی روانو سجبیار باندې بیرته لار شته چا ورته وي کوزه بانډه دې غاړې ته د سجبیار باندې دا خر پلار نه شي اوچتولی مزه من کم د حیا کار کړی دی څوک راله وی دا چینیانو له حلال کړلی چینیانو سره زما ګاونډ پاتې شوی دی ډېره زمانه روغ غرې زمونږ سوری کړی دی د هلۍ اوبه ټولې هلته راروځي هغوی څه شی حلال کړی موږ نه دی لیدلی حلالول د هغوی دین او مذهب نه دی دا دلته خو حلال کړل نو ته پته وکړه که نه ته حکومت یې ولې حلال کړلی پتون هلته پروت دی هلته سر پروت دی ورته نیم خر پروت دی ولې که هلته یې قیمه کوئ دلته موږ له راکوئ په پلیټونو کې نو ستاسو یو احسان دی نو موږ به خود منو نو یو سړی دی هغه ډرانک کي مخکې خر هم ډرانک کي بل ورته لیکلي وي خر غوښه خوړل نه و دی ډرانک کي ای قومه عزت هم راوړی چېرته ټول د شرم کارونه دي هغه د مسلمان ملک دي د کافر څه شرم خو ما ونه لیکي تاسو لیدل دی سوا د مسلمان د شرم نه چېرته د عزت کار خو دې وشي که نه د دې واقع د تحقیق وشي حکومت فرض دي فرض چې واقع حقیقت ته ورسي هغه سزا دی وله ورکي ثبوت پورې ده چې ثبوت ته ورسي خبره هلته یې ونیو څو منه غوښه ده 25 من خر غوښه 25 منه دلته سزا شته دی ملک نه بل ځای کې نیولی شي ده 600 کیلو چې په 1000 روپۍ کیلو ورکړی شي نو 6 لکه روپۍ شي بل ځای کې نیولی کېږي دومره 12 سپي حلال کړي دي شپېته اتیا هغه اخوا بندي لوی ځای دی هغې کې تیار حلالې ته قربانۍ ته تیار ولاړ دي ښایي ونسي ښایي وګوري موږ خو د یو سر کټ کړی ونه لید چې داسې ځوړندي موږ یې وګورو چې تا په قوم سپي خورول دي ای سزا یې دا ده ای قومه پرون یې سپی خورولی وی دا یې سزا ده موږ خو یو نه دی لیدلی که تاسو لیدلي دا هوټل دی ونیولی شي سپي به یې ورکول ښه نری غوښه ده که نه 5 میاشتې 6 میاشتې به موږ کتله هوټل بند و بیا چې موږ یو ورځ وکته هوټل کولاو دی پوخ پولاو دی خلک میلاو دی والله عالم چې دا هغه زوړ ټیکهدار لی ورکړ دی یا بل ته موږ ته پته نشته په هوټل کولاو دی مسمار کېده ولې نه بوکلین نه و پوه شوې ماشومه بچوړی بچی 5 کالو یې مخکې ورځې په کابل کې 3 کسانو اغوا کړ دا چې څه چل به یې کوو 5 کالو به څه بچی وي 2-3 घंटों کې دننه کابل ټول اوجړقو فوراً گرفتاری په کار ده 3 واړه یې ونیول هغه جنۍ ته یې وي ته پېژنې دا و ته چې پټه کړې وي هغې داسې وکتل وي او دقه درې وو وي ته ښه وګوره دا و وي او ښه بس بېغمه شه هغه هغه کرنګ ونه دی کسي شی ګاډي کې پکې چې وي وړوکې ونې کرنګ ورته وایي کسي شی دی هغې سره یې داسې ژوند کړلي یا داسې زانګي او د کابل په چوکونو کې ځي ای دو دا بچی زمونږ د قوم اغوا کړې وه موږ گرفتار کړه ای رونو دا ځوړندي مردار شوي دي چا چې زموږ د قوم بچی ته لاس که موږ باید داسې په کډه لګو آفرین په داسې سزا باندې ته مه خفه کېږه چې ځوړند دی چې د 5 کالو بچی به دا هم څه طاقت لري دا چې ځوړند شه بل د ښځې زوی به داسې نه کوي ولې به کوي نه به کوي دلته غل گرفتار شي هلته ته حاجي صاحب امیر صاحب مولوي صاحب ځای ضمانت یې کوئ دې ملک امن نشي راتللی موږ وایو نشي راتلی زمونږ ملک دی زمونږ د مشرانو په وینه تویل شوې ده موږ د دې امن غواړو موږ د امن خبرې کوو زمونږ خبره کې ټول امن دی موږ دا چېرته په یو تقریر کې ویلي چې یو بل باندې راباندې کوي موږ دا ویلي دي خپل ضرورت له خپل څه شی ساتئ خو یو بل باندې راباندې کول نشته دا سزا ده قرآن ویلي دي